نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان درې عملونه کوي تر دې درې عملونو په برکت سره به دا انسان الله تعالی جنت ته ور داخل کړي. مشکات شریف کې حدیث راځي، معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله هم دا حدیث راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک درې کارونه کوي دا به الله تعالی جنت ته ور باسي. هغه درې کارونه یو کار دا دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اکل طیبا، چې کوم انسان حلال خوراک خوري دا به الله تعالی جنت ته ور باسي. ورونو د حلال خوراک ډېرې فائدې دي. یو فائدې دا ده چې کله انسان حلال خوراک کوي د انسان به د عبادت په خونه مزه باندې پیږي. الله تعالی به د انسان له د عبادت خونه مزه ور نصیب کړي. او بل فائدې دا ده چې عبادت به الله تعالی قبلوي. ځکه د حرام رزق چې کله وخوړل شي د عبادت نه قبلېږي، دا انسان عبادت نه قبلېږي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل بسنتي، چې کوم انسان زما په سنت طریقې سره عمل کوي او دا به الله تعالی جنت ته ور باسي. نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا په ټولو طریقو کې ډېره بهترینه طریقه ده. ځکه ساده ده، عزت ده پکې. په پیشنو کې پریشانی ده. څوک چې پیشنې کوي نو د انسان پریشانه کیږي، دا انسان ورخطا کیږي او د انسان لته به یو خفګان لګېدلی. او څوک چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپلې طریقه باندې عمل کوي نو دا انسان په زړه کې به سکون وي، دا انسان به په خلکو باندې به د انسان دروب وي. ځکه د رسول الله ر صحابه چې په کافرانو کم روب و، نو دا د دې د وجې نه و چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغې د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې ور روان و. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان دا غواړي جنت ته ورننه وځم نو امن الناس بوایقه، چې د کوم انسان د ضرر نه خلک په امن کې شو دا انسان به الله تعالی جنت ته ورننه باسي. نو ورونو دا هر انسان هر مسلمان دا د یو بل ورور دی. دا ټول مسلمانان دا د یو بل سره ورونه دي. الله تعالی فرمایي ټول مسلمانان ورونه دي. او جناب رسول الله فرمایي چې د ټولو مسلمانانو مثال په شان د یو بدن دی. ان اشتکا عینه اشتکا کلو و ان اشتکا راسه اشتکا کلو. په انسان په یو بدن کې یو اندام خوږیږي ټول بدن سره به خوبي، په ټول بدن سره دا غینه تکلیف وي. ټول مسلمانان یو دي. لہذا په دې حدیث کې چې درې عملونه کمرالل دا موږ له خپل اول پکار دي چې الله تعالی موږ جنت ته ورننه باسي. او هغه درې عملونه یو تاسو ته مویل حلال خوراک کول، عمل د رسول الله په طریقه باندې کول، او د هغې سره د الله مخلوق ته ضرر نه رسول. نو چې څوک هم دا درې کارونه کوي الله تعالی به د انسان جنت ته ورننه باسي. جنت د نعمتونو ځای دی. الله تعالی به خلکو لا نعمتونه ورکوي. هر نعمت پکې الله تعالی پوره پیدا کړی دی او د خلکو دپاره یې دسترخوانونه خواره کړي دي، بنګلې ولا جوړې کړي دي، هورې علمانې ولا پیدا کړي دي چې کم بندګان دا درې عملونه کوي. نو جنت زموږ او ستاسو دپاره په انتظار کې دی. جنت د هر مسلمان په انتظار کې دی چې مسلمان به کله راځي. نو لہذا زموږ او ستاسو دپاره د نارینهو دپاره او د زنانو دپاره په دې حدیث باندې عمل هم پکار دی، سوچ و فکر هم ورته پکار دی چې دا حدیث د رسول الله زموږ دپاره دی، د بل چا دپاره نه دی. نو لہذا موږ په دې درې اعمالو باندې عمل وکړو. نو انشاءالله تعالی الله به موږ او تاسو له د دې برکت سره چې کوم دی جنت راکړي او د جنت نعمتونه به الله رانصیب کړي.